د خپلو بچو جي تربیت وکړو ښه. یو څو ورځې مخکې ما ته رنګ وشو، حیران شوم یقیني. خدای پاکه دا څنګه بیا زوال په دې انسان باندې راشي. رنګ وشو ما ته وایي مولي صاحب وایي والد صاحب هم بیمار دی او وایي دعا ورته وکړه چې الله ایمان سلامت کړي. ما ورته وویلي جي نو مولي صاحب پاکې خبرې درته کومه. اکس یو قسم له پیژنګلو والو او فرده به نه کوله، داسې پاکې خبرې به یې کولې. ما ته وایي مولي صاحب وایي والد صاحب هم بیمار دی او وایي په کور کې جي تنګ کړو، الله اکبر کبیره، او وایي ښځې هم جي تنګې کړې او وایي مولي صاحب یا به وله زه ګټم او یا به یې پې لګوم او یا به یې خدمت کوم. وایي مولي صاحب ټولو ته ووایه چې دعا وکړي چې الله زما د پلار ایمان سلامت کړي. ایمان سلامت څه مطلب جناب؟ مطلب یې دا چې بس الله ورله مرګ راولي او دا تورې خاورې ایسته پرده کړي. الله اکبر. حیران شوم خدایه پاکه ای پلاره دا تا هغه پلار نه چې دا ټول به دې را غټ کړي او حلال او حرام به دې ورله نه دي کړي، په دې خپلو اوږو دې کینولي دي او په باران او په یخنۍ او په ګرمۍ کې دې ګرځولي دي او د خلکو د اوه نه دې بچ کړي دي او د خلکو د والو نه دې بچ کړي دي. ستا دې بچي ته چې بچا په کږه سترګه وکتل ته به پې څومره سور شوې او تا به پې څومره ننګ کو او تا به خپل بچی بل چاته محتاجه و نه. کوشش په دې و چې هر څه وله راوړم چې زما بچی خوشحالي. نن یې پلاره خدمت باندې تنګ دي ستا بچي. الله اکبر کبیره. تاسو به م لیدلي جي، په خپله ما لیدلي. یو مشر تپوس له ورلم قسم درته خورم چې په دې سینه باندې مې در شو، په دې زړه مې در شو. ای مشره د هغه هغه بسترې ته مې وکتل، د هغه هغه څادر ته مې وکتل، د هغه هغه بالښت ته مې وکتل، د هغه هغه ټوپۍ او پیزار ته مې وکتل، په کمره کې هغه بین ته مې وکت. ای مې پلاره دا ټوله ستا ګناه ده. خپلو بچو دې تربیت نه دی کړی پلاره، صرف دنیا دې ورته ښودلې ده او بس دنیا ګټه. نو نن وګوره نن چې ته نه هیره سازه شوه، هیره نن چې قرآن وایي چې اف هم ورته دې ټایم کې نه کې، نن ستا یوه دعا ډایرک رسي. نو دلته جي تربیت دې وله نه دی کړی، څه دې ورته ښودلي نه دي، نو تا بیا نه پېژني. نو غرض مې دا دی حیران شوم خدای پاکه چې دا له څنګه زندګي بیا راځي چې بیا را باندې بوجي دا مشران بیا بوجي په دې کشرانو باندې، بیا یو تپاس کوي او بل تپاس کوي. په خپل مې لیدلي جناب د یو زوی کره رالی پلارې او کو مورې وه الله مې د ګناهګارۍ نه په دې دوو کې یو او چې د هغې مورې وه مور د هغې کره ټایم چې تېر کړو که نه ټایم او له 20 ورځې تېرې کړې او بل زوی ته چې اړو که نه نو هغه زوی وایي ډالۍ چې چا اغستي هغه دې والي مالې مه رالیږئ. الله اکبر کبیره. نو حیران شوم ای بچیا یادو ساته ګورئ ښه، ستا نه هم پیدا دي دقه به در سره کوي، ستا نه پیدا دي. نن چې ته د خپل پلار او مور خدمت ته نه تیار که نه نو دقه به در سره کوي. ښه خپل بچیو د نه پیدا دي، ځان سره ولیکه او په صندوق کې به بریکیز کې دا کاغذ کېږدم چې په دې تاریخ مې د خپل مور او پلار سره دا حساب کتاب کړی دی. ستا نه هم پیدا دي، تا سره به هم دغه حساب کوي. او بل جي مور او پلار ته درخواست دی جي چې د خپلو بچو تربیت وکړي جي. څه ورته وښایې اعلی کالج او یونیورسټو ته ورسوئ جناب، اعلی تعلیمونه پې وکړئ. خو دې بل سیټ ته ورته جي ګورئ څه هم ښایې چې بیا ګورئ دا خو علماو ته په خپله ګورئ ما سره شوي دي، ځکه تاسو سره دا خبره مانې چې شعر کم در سره. دا خو لا پلار جمدی دی جي، دا خو چې کله روح دې قبض شي لاړ شي نو بیا به څه حالت وي، بیا به یې د خپل بچي یاد کي، یاد به کې چې زما مور او پلارو دغه شان دنیا کې بس خبره ختمه، بس لاړه مور او پلارو بس دنیا کې ټایم تیر کو بس ختمه شوه. نو جناب د خپلو بچو تربیت مونږ وکړو څه ورته وښایو چې بیا دغه تورو خاورو کې پراته یو که نه او بیا دا ووایو چې دا مې مور او پلار دي. بیا جناب ادیرې ته راځي، بیا قبر ته دعا کوي، بیا د دعا کې هیر نه شو هسې نه چې لاس کوي او دومره دلدل ته مخې ته کړي چې ما او تا ورته بیا یاد نه یو جناب. نو حیران شوم هله مې بیا ترغیب ورکو خو بهر کې دا غزړه داسې شی و چې خدمت نور نشم کولی مولوي صاحب. او څومره ټایم یې شی و خبرې څه 9 میاشتې شوې وې د خپل پلار چې په کټ ورته پرېوته. نو جناب ګورې بیا به
هغه لاس چې مونږ وروړو که نه هېڅ بیا الله زندګیانې راکړي دي د خپلو بچو تربیت هم وکړو او په خپل ځان هم تربیت وکړو. صحیح دی انشاءالله که نه. او هغه ځوانانو ته هغه بچو ته زما درخواست دی جناب چې څه د پلار مور او پلار سره وکړه حقه به در سره بیا کېږي جي. نو سینې سره ولګو کله چې بوډاګان شي که نه سینې سره ولګو هیرې شي هیرې ګورئ ښه هیرې ته مور او پلار نه سایو چې دا کم ټایم کې دا بوډاګان شي جي هیرې یقیني بس خو په شرط د دې چې هغه زرګري چې پوهېږي په هیره باندې